او د دې مناسبت د مخکې سورت ملک سره په دې کې دی چې په هغې کې د الله عظمت او برکات ذکر شو او په دې صورت کې د نبی علیه السلام عظمت او برکات الله تعالی ذکر کوي. او عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي د الله حبیب فرمایلی دي چې د ټولو نه مخکې الله تعالی قلم پیدا کړی دی. قلم نه دا الله تعالی قسم په څه باندې کوي؟ په قلم باندې کوي. نون الله پوهیږي په معنا د دې حرف باندې، والقلم زما د قسم په قلم باندې. دا کوم قلم دی؟ خیال کړه او وی الله د ټولو نه مخکې د ازل کې قلم پیدا کړو. وی چې قلم پیدا کړو الله ته وی الله سو کما الله ورته ولیکا وی سو ولیکم نه الله ورته فرمایل اكتب ما كان وما يكون چې څه شوی دي او څه کیدون کې دغه ټول ولیکا تر قیامت. نه په لوح محفوظ باندې لوح قلم په لیکل شروع پس باندې په لوح محفوظ داغه قلم دی وې د ټولو نه مخکې پیدا شوی. بعض خو وی چې د ټولو نه مخکې د نبی علیه السلام نور پیدا شوی او د دې حدیث نه معلومیږي چې د ټولو نه مخکې الله تعالی قلم پیدا کړی دی. نو والقلم زما د قسم په قلم باندې وما یسترون او دارنګ پاغه کرخو باندې چې داخله کې لیکي زما د په دې لیکلو د خلق باندې قسم ما انت بنعمت ربک تنه په نعمت طرف خدانه به مجنون لیونه. دا نعمت الله تعالی چې دا قران پاک دی دې ته الله نعمت ویل دی و اما بنعمت ربک فحدث. ته په نعمت الله تعالی باندې لیونه نه دا خبرې پیریان نه کوي. وان لك لاجرا غیر ممنون. استاد لپاره اجر دی چې هغه نه دی ختمېدونکی. ستا اجر به همیشه دینه. دا معلومه شوله چې څوک د قران پاک سره تلبس او مینه ساتي دغه اجر بسې اب مسلسلی. وانك لعلى خلق عظیم فستبصر ويبصرون. تب خپل انجام ویني اے پیغمبر او دا خلق بم ویني بأيكم المفتون چې پچا باندې لیوان توپ دی. تا ته بم پته ولګي چې خلق ته ان ربك هو عالم بمن ضل عن سبيله وهو عالم بالمهتدين فلا تطع المكذبين. اے زما پیغمبره ته دروغجن مرګتیا مکوا. ودو دا دروغجن غواړي لو تدهنو چتتا ته مداهنت وکي پيدهنو دی په مداهنت وکي. دروغجن او کفار دا غواړي چې ته سس شي نه دی به سس شي. پردو کې دې ته لچا کوي چې تا لچا کې اختیار کو په احکام د دین کې لکه مقتدیانو ته دوی چې را سره وجې نشي سمونی سي یاره سمونځ کوي او سم کوي پوښ به کنه ګرمي ده نه روزه ته چندان ضرورت نشته ده. امزا کوټ کې یو مولاو به مال 50 روپۍ را کوي روزه ته معاف. هغه ورځ ډېرې د ګرمۍ وکنه په 50 روپۍ وته روزه معاف کړي. خیال کړه نو کفار څه غواړي؟ ادا غواړي چې تاسو مداهنت او سستی وکړي دی بم سستی وکړي. ولا تطع كل حلاف او ته اطاعت مکوا د هر چې کوم نه قسم د هر قسم کوونکی د هر قسم کوونکی خبره ما من مهین چې هغه ذلیل وي هغه قسم کوونکی چې ذلیل سره همازن هغه قسم کوونکی چې هغه تعنی ور کوي. همست ویل شي غیبت کول ویل لكل همزه لمزه نه مشائن او چغل مار. د چغل مار سړي خبره ما منه د غیبت کوونکی خبره ما منه چې څوک ډیر غیبتونه کوي داغه خبره ما منه. پوه شئ بین مشائن بنمیم چې تلون کې وی په چغلای سره تلون کې وی په سره په چغلای سره. من نائل الخير من کون کې د خیر وی خیر چاله نه ور کوي. معتدن ظلم کون کې اسیم مجرم وی عتلن او عتل وی. عتل چاته وی بدخویه. خیال کرا لکه بدخویه او بعد ذالک زنیم رسو داغنه بیا زنیم وی بوچلکای وی. پوښی به کنه لکای تلکای بوچای وی. د لکای بوچای چاته وی ولد زنا. خیال کرا لکه نه زنم څه ویلی شي زنم چې کوم نه هغه بوچای غوږی ته وی. پوښی به کنه مراد نه څه دی ولد زنا دی. ان کان ذا مال و بنین
د دې وجه نه چې دی خاوند د مال او د زامنو دی د مال او د زامنو زامن هم ډېر دي او مال هم ډېر دی خو د ده اطاعت مه کوه د ده اطاعت مه کوه یعنې لانه کان ذا مال خیال کې راغله دا څوک وایي دا ولید ابن مغیره دا د مکې معظمې یو غټ سردار دومره غټ دولت و چې هغه طایف ته رسېدلی بابونه یې طایف ته رسېدلي خیال کې راغله وایي دا د زنا نه پیدا و خیال کې راغله که نه نو وایي دی چې د 800 کالو شو پلار یې کور ته راوستو د کور نه یې چې کوم دی نه ایستلی بیا پلار یې دا سوچ وکړو چېرې دی خو زما بچی نه دی خو نور بچیان مې نه دي شوي نو دا که دا دیم ځان ته نه رانیږدې کومه نو زه دغه د بې وارثه پاتې کېږم او مال حال مې څه کېږي دا بل لذي نو د وراثت د پاره چې کوم دی نو اقرار وکړو چې دا زما څه دی دا زما زوی دی خیال کې راغله وایي چې دا آیات کریمه نازل شو نو دی دغه د ولید ابن مغیره مور خپل راوغوښتله وی مورې دا څو دي 9 صفتونه زما د بدۍ نه ذکر شوي دي په دې آیات کریمه خیال کې راغله دا ټول الله چې څه ویلي دا ټول رښتیا دي دا ټول په ما کې شته زه څه یم حلاف یما مهینم یما محمازم یما مشاب نمیمینم یما دا ټول صفتونه را پکې شته او زنیمم یما خوستانه تفوز کوم مورې چې الله تعالی خو ما ته زنیم ویلی دی ما نه څه ولد زنا نو رښتیا راته ووایه چې زه ولد زنا یم او که نه یم که رښتیا دې راته ونه وي په توره دله سټ بیا وخه پوه شوې هغې ورته وایي بچیه خبره داسې ده چې زه دغه وم پوه شوې که نه زما بچي نه کېده د پلار نه مې دې تپوس وکړو چېرې که زه بل سړی استعمال کړم نو ته خو به خفه کېږې نه چې بچی مې وشي بیا هغه راته وایي چې سلپېرې پوه شوې که نه نو وی ما بل سړی استعمال کړ ته ته پیدا شولې ته څه شولې پیدا شو وی بالکل الله رښتینی دی چې څه یې ویلي دي دا رښتیا دي پوه شوې نه دا الله تعالی فرمایي اذا تطلع علیه کله چې ولوستلی شي په دې باندې آیاتونه زمونږه قال اساطیر الاولین دی وایي چې دا کرښې د پخوانو خلقو دي څوک دا مشرکان سنچمه علی الخرطوم زه به داغ ولګوم په پوزه د ده باندې داغ به ولګوم په پوزه د ده باندې هغسې دا بیا وروسته وشوله ښه صورت قلم خو مکي دی داغ به وله کله لګئ په بدر کې لګئ داغ به وله کله لګئ په بدر کې پوه شوې ځکه چین دپاره د استقبال قریبه راځي خرطوم څه ته وایي خرطوم خو دې خړتم ته وایي مراد یې نه ده چې کوم دی دا پوزه ده پوه شوې که نه په دې پوزه باندې چا په توره باندې وایي خیال کې راغله د بدر په جهاد کې اورې که چا په توره باندې والی و دا پوزه یې ولې په دې منځ کې نیمه کړې وه نه نښه پې الله تعالی لګولې وه دغه وعده یې ورسره کله کړې وه دا یې ورسره په مکه معظمه کې کړې وه چې د دې ولید په پوزه به زه څه کومه داغ لګومه پوه شوې انا بلوناهم بېشکه مونږ ازمایش کړې په دې باندې په دې قریشو باندې مونږ ازمایش کړې دی کما بلونا اصحاب الجنه څنګه چې مونږ ازمایش کړې په خاوندانو د باغ باندې په خاوندانو د باغ باندې دا څوک وایي دا د صنعا کې یو باغ د شپږو میلو په فاصله کې صنعا دا غټ ښار دی د یمن دارالخلافه دی او دا د عیسی علیه السلام د زمانې نه وروسته واقعه ده د دغه باغ نوم وایي سروان پوه شوې که نه دا د یو صالح سړي باغ او هغه به چې کله به د باغ دا میوې به یې وشولې به یې وشو کولې چې کومې به باقي پاتې شولې نه غریبانانو ته به یې اواز وکړو بیا باغ تاللی هغه میوې تاسو وشو کوئ پاتې میوې به غریبانانو وشو کولې که چېرې فصل به نه د فصل یو ایړ به یې پکې داسې پرېښودو به یې دغه ایړ پکې ځان له ورې به یې خیال کې راغله او زکات به یې هم برابر ورکړو کله چې دا پلار وفات شو دا خو صالحه سړی و زامنو بیا چې کوم دی نو د دې خلاف خبره شروع کړله ویره زمونږ دا پلار لیونی و ټول مال به په غریبانانو تقسیمو مونږ به داسې نه کوو وی هلکو باغ پوخ شوی دی
که خوښه مې د په نیمه شپه کې به د باغ د شوکې دپاره ځو چې دا سپېره خبر نه شي پوه شوې پې که نه دا خوار خلک خبر نه شي نه بل ورته د خدای باندې انشاءالله خو وایه که نه پوه شوې پې که نه هغه ورته یې مړه انشاءالله ته څه ضرورت دی خو د شپې شپې به ځو چې دا باغ څه کو وشو کو چې دی لاړه هغه باغ باندې جل لګېدلی و او هغه سوی و دی چې ورغلی پو دا څه چل شوی دا خو زمونږ هغه باغ نه دی دا خو چېرته څه د بل چا باغ دی پوه شوې بل به ورته وي نه دا هم زمونږ هغه باغ دی خو دا تاسو چې کوم خراب نیت و نه دا ځکه داسې وشول او بیا انشاءالله چې کوم دی نه ووي انشاءالله ووي او د خپل ګناه نه معافي وغوښتله الله تعالی دوی له بیا د هغې نه بهترین باغ چې کوم دی نه ورکړي نو د هغې ذکر الله تعالی کوي چې موږ ازمایش په دې قریشو باندې هغه څه کړی دی لکه دغه باغ والو باندې مونږ کړی اذ اقسمو کله چې دې قسم وکړو لیسرمنها مونږ به شوکه کوو د دې باغ مصبحین په وخت د سهار کې ولا یستثنون ان شاء الله ونه ویلا فطواف علیها طائف من ربک طواف کو په دې باندې یو طواف کوونکی د رب ستا څه مطلب سیلې پراله د الله د طرف نه طائف څه ته ویلی شي طواف کوونکي ته مراد نه سیلې ده وهم نائمون دی په حالت تودو کې دی اوده شوي او دغه سیلې په والوتله د ماسخوتن نه فیصله وکړه ده که نه بیا اوده شو چېرې سهار وختي به یې شوکو که خیر فاصبحت کالصریم وګرځېده دغه باغ په شان د رودلي شوي سره هم ویلی چې قاطع تا به وي چې تورې پې یا پې تبرونه پې راایښي دي او باغ یې چې کوم دی نه پرې کړی دی فتنادوا مصبحین یو بل ته اوازونه شروع کړه په وخت د سهار کې خبر خو لا نه دي که نه انغدو یو بل ته چې اوازونه شروع کړلو بیا هلکه روان شئ علی هر چې کوم دپاره د فصل خپل ان کنتم صارمین که تاسو کټ کوونکي یې که چېرې تاسو شوکه کوونکي انغدو په وخت د سهار کې روان شئ فانطلقوا دوی روان شو وهم یتخافتون پټې پټې جرګې کولې چېرې دا غریبانان خبر نشي دایوی الله يدخلنها اليوم داخل نشي په دې باغ کې نه علیکم پتاس باندې مسکین غریب سړی چته چې غریب سړی پکې را نشي وغدو علی هردن دی وخت روان شو علی هردن سره د سنا علی هردن سره د منعنا غریبانان باندې منې کول چالکا وګوره زمون خواله را نشي حرد ویلی شي منعتا قادرین په داسې حال کې چې دی قادرو په دغه میوه باندې قادرو په دغه میوه باندې خیال داو چې دا میوه به ټولې موږ سنبال کړو فلما رأوها هر کله چې دی ولید دغه باغ قالو دی ویل انا لضالون دا خو زمونږ نه هېر شوی دی دا زمونږ هغه باغ جوړ نه دی بل نحن محرومون دا پکې هغه هوښیار ووی بلکې موږ محرومه شوي یو قال اوسطهم وویل هغه غوره د دوی نه په دې کې چې کوم ډېر هوښیار علم اقول لكم آیا ما تاسو ته نه ویلي لولا تسبحون ولې ان شاء الله نه وایې ولې تسبیح نه کوئ قالو دوی ویل سبحان ربنا پاکی د رب زموږ لره انا كنا ظالمین موږ ظالمان ټولو توبه وایستله فاقبل بعضهم على بعض مخامخ شو بعضې په بعضې باندې یتلاومون یو بلې ملامته که هلکه بې تا ان شاء الله نه ویلی بل بې تا نه دي قالو یا ویلنا بیا ویل ای هلاکت زمونږه انا كنا طاغین مونږه سرکشانو عسى ربنا قریبه ده چې رب زمونږه یبدلنا خیر منها بدل کې مونږ ته غوره ده دینه انا الى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الاخره اکبر لو كانوا يعلمون ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم للمتقين دپاره جنتونه د نعمتونو دي افنا جعل المسلمین آیا ګرځو مونږه مسلمانان په شان د مجرمانو نه مومنانو لبا الله تعالی بهترین بدلی ورکړي مالکم کیف تحکمون دا تاسو څنګه فیصله کوئ الله مجرمانو دا نیکان نه برابر هم لکم کتاب فيه تدرسون اي کفارو تاسو ته پاره سي کتاب شته دي چې تاسو دا غي تدریس کوئ د دې خبرې تدریس کوئ ان لکم فيه لما يتخيرون چې تاسو ته پاره په جنت کې هغه نعمتونه دي چې تاسو غواړئ دا چې کتاب تاسو شته اے مشرکانو چې دا غي تاسو تدریس کوئ او تاسو په کتاب کې دا لیکلي چې په جنت کې ټوله خوشاله د کافرانو دي تاسو ته پاره هغه نعمتونه دي چې تاسو غواړئ ام لکم ایمان علینا بالغه آیا تاسو لره وعده شوي دي علینا زمون په خلاف کې
اے مشرکانو ستاسو سره څه وعدې شوي دي زمونږ په خلاف کې بالغتون چې وعدې پوره کېدونکي دي الی یوم القیامت تر قیامته پورې ان لکم لما تحکمون چې ستاسو دپاره هغه خبرې دي چې تاسو حکم کوئ ستاسو دا خبره ستاسو سره به دا وعده چېرته د الله د طرف نشته چې کوم شی تاسو غواړئ او تاسو فیصله کوئ هغه ستاسو دپاره دي سلهم تپوس وکړه ای حبیبه د دې مشرکانو نه ایهم بذلک زعیم کم یو د دوی نه د دې خبرې ذمهوار دی د دې کفالت او وکالت د چا سره شته چې دغه معاهده پیش کړي ام لهم شرکا آیا د دې بوتانو دپاره معبودان شته دی څه معبود شته دی چې هغه ولا څه مدد وکړي فلیاتو بشرکاهم دوی دې راتلو وکړي په خپلو معبودانو سره ان کانو صادقین که دې رښتینې یوم یکشف عن ساق په هغه ورځ باندې چې په ښکاره به شي پنډی به څه شي ښکاره شي مراد د دې نه تجلی ده الله به تجلی وکړي جهنم ته به یو پنډی ورتاو وکړي او جهنم به بیا چغې کړي قطو بعد زه ډک شوم پوه شوې دغه پنډی به الله تعالی ښکاره کړي او بعضې مفسرین وایي چې دا د متشابهاتو نه دی ځکه پنډی خو د الله نشته دی چې هغه پنډی ښکاره شي خیال کې راغله نه چا د دې ترجمه د ساق ترجمه چا په تجلی سره کړې ده چې الله به جهنم ته تجلی وکړي او جهنم به چغې کړي چې قط بعضې وایي چې دا آیات متشابهاتو نه دی خیال کې راغله او یدعون الی السجود دا مشرکان به وبللی شي سجدې طرف ته یعنی په میدان د حشر کې به دې ته الله تعالی حکم وکړي چې سجده وکړي فلا یستطیعون دوی به طاقت نه لري دا ملاګانې به تختی شي او سجدې له به نشي تللی خاشعة ابصارهم ذلیل به شي نظرونه د دوی ترهقهم ذله چاپېره به شي د دې نه ذلیلوالی د مخ نه به یې توروالی او ذلیلوالی چاپېره شي وقد كانوا يدعون الى السجود ودا کفار دې ته به دعوت ورکړي د سجدې طرف ته حي على الصلاه حي على الفلاح به ورته ویلی شو وهم سالمون چې روغ جوړ به حي على الصلاه حي على الفلاح دا به یې نه اورېده په ذرنې پرېږدوه ما لره ای حبیبه ومن یکذب بهذا الحدیث او پرېږدوه هغه کافرانو لره چې انکار کوي د دې قرآن پاک نه ما پرېږدوه دا کفار دا پرېږدوه سنستدرجهم ز درجه کفر ورکوم دوی ته درجه عذاب ورکوم دوی ته من حیث لا یعلمون دا طرف نه چې نه پوهېږي و املی لهم او زه دوی له مهلت ورکوم ان کید متین بېشکه تدبیر زما محکم دی زه دوی له مهلت ورکوم نیسم به خو په یو ځای به یې نیسم ام تاسلهم آیا ته غواړې د دې نه اجرا څه بدله فهم آیا ته په دې تبلیغ باندې د دې نه پیسې غواړې فهم من مغرب مثقلون چې دې د تاوان د هغې نه په بوج کې دي د تاوان د دغه تنخوا نه څه په څه کې دي په بوج کې دي ام عندهم الغیب آیا د دې سره د غیب علم دی فهم یکتبون او دوی لیکي د دې سره څه د غیب علم دی نو دوی لیکي پس بر صبر وکړه ای حبیبه د حکم ربک صبر وکړه په فیصله د رب ستا باندې زما حبیب ته صبر کوه اوس د عذاب تقاضا مه کوه ما فیصله داسې ده چې زه به دوی قریشو له عذاب په آخرت کې ورکوم ولا تکن کصاحب الحوت بې صبري مه کوه په شان د یونس علیه السلام مه جوړېږه چې یونس علیه السلام بې صبري وکړله او د خپل قوم نه څه شو وتښتېد پوه شوې اذ نادا وهو مظلوم کله چې آواز وکړو د یونس علیه السلام وهو مظلوم حالانکه دی غوسه و یونس علیه السلام خیال کراله آواز یې وکړو چې خدایا رب خیال کراله ان ربي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين د ډېر خفګان او د غوسې د وجې نه دغه کلمه به یې ویل قسم څه ته ویلی شي غوسې خوړلو ته خفګان برداشت کولو ته لولا ان تدارکه نعمت من ربه که نه وی رسېدلی د یونس علیه السلام ته نعمت طرف خپل لنبذ بالعراء دی به غورځولی شي په میدان باندې وهو مذموم او دی به قبیح و که د الله تعالی انعام نه وی دی به مئی به په وچ په میدان باندې غورځولی خو دی به څه مضموم به خیال پیرا کراله که نه یعنی دی به هلاک به او په عذاب کې به پوه شي فاجتباه ربه بچ که الله تعالی د لره چا لره یونس علیه السلام
فجعله من الصالحين یونس علیه السلام وګرځاو د صالحانو نه مضموم نشو هغه یعنی چې کوم دې په د الله تعالی په عذاب کې گرفتار نشو بلکې الله په صالحینو کې شمار و ان یکاد الذین کفروا قریب د چې دا کافران لیزلیکونک چې تعالی را او خو یې تعالی را د ابصارهم په نظرونو خپل سره زلق څه ویل شي فائدل د دې شان نزول دا ذکر کوي امام بغوی لیکلی دي چې دا یو سړی په مکه معظمه کې نظر بازو چې پچا به نظر ولګا او سړی په فورن دا پرې و او بس لته به ټاکواله مړ خیال کړه هغه دغه کافر ته د قریش خلقو هغه ولا چې کم دینو دا انعام ولا مقرر کړ چې ته دا پیغمبر علی السلام راوګرځوا مونږ به تعالی دومره انعام خیال کړه دا آیات کریمه الله نازل کوشش دا آیات کریمه د دې پج تباہ د دې نه پرایشت دا د نظر د بچ کولو لپاره یو دغه د یو دم د کوشش و ان یکاد الذین کفروا قریب د چې دا کافران لیذلقونک او خی تعالی را په دې ځمکه باندې د ابصارهم په نظرونو خپل سره لما سمعوا ذکر هر کله چې دی قران پاک واورید او یقولون وایدا مشرکان انه لمجنون دا سړی مجنون دی دا سړی مجنون حسن بصری رحمت الله علیه فرمای چې دا آیات کریمه چې ده د پښتباهونه پرایشت باندې دا درې آیاتونه دا د نظر د اثر ختمولو لپاره یو بهترینه نسخه خیال کړه د نظر د ختمولو لپاره یا د نظر د راتللو یو پلقین دی پلقین باندې چې نظر ختمي او په دې صورت باندې نظر ختمي ويقولون انه لمجنون وایدا کافران چې دا پیغمبر لیونه وما هو الا ذکر للعالمین نه دا قران پاک مگر نصیحت ته د پاره د مخلوقات سره نصیحت صدق الله العظیم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله کریم حاضرین ټول باندې رحم وکړي غایبین مسلمانانو باندې رحم وکړي الله دې ویل او دې د عمل کولو توفیق راکړي منکرات او فواحشنا یا الله مون ټول بچ کړي یا الله د خیر او د رحمت بارانونه نازل الله کریم یا الله کریم اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت اللهم اغثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عادل غير عادل اللهم اغثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل اللهم اغثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل الله کریم د خیر او د رحمت بارانونه وکړي الله کریم تا فرمایلی لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم الله په مونږ باندې رحم وکړي او د خیر او د رحمت بارانونه نازل کړي په حرمت سید الابرار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه دا یو سوال